لعلکم تتقون دې خامخا چې تاسو ویریږئ د الله نه روژه به د دې لپاره نیسئ چې تقوا پکې راشي. المراغي د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي لعلکم تتقون لتقوى الله بترك الشهوات المباحات. الله پروژه کې هغه شهوتونه الله ستانه بند کړل چې غیر د روژې نه تعالی جایزو. لکه دا د اوس بوزه ده ماسپښین به ته ډوډۍ خورې او خواته دې اوبه پرتې لکه په سور کې راواخلې تسکې هغه مولام دی او امیرم دی کال تبلیغ کې تللی بل کال یې دلته رالی وایي زه کال په تبلیغ کې ځم مال درس ولې نه کوې وایي به لاړ به شم مال ځه خو نر تبلیغي دی او نر مولا دی دا د قرآن درس له یو ورځ له خو رالی که نه مطالبه ده ماشاءالله غدیلې ده لږ اوبه وله راوړه که نه یو کس لږ خدمت پکې جایز دی ځه مولا دی بیا به هلته لکۍ کوي اچھا بھائی جان غوږ کېږده کما کتب علی الذین من قبلکم مراغي وایي دا روژه پتا کې تقوا ځکه پیدا کوي چې اوس کم کارونه جایز دی او مباح دي نو هغه مباح او جایز کارونه هغې نم دې بندوي روژه نو چې په دې ورځو کې په دې روژه کې د جایز کار نم بند شوې بغیر د روژې نه به د ناجایز نه خو خود ځان ساتې تقوا نه شو څه ده. دویمو انه يعود الانسان الخشيه من ربه بالسر والعلن دا روژه چې په سړي کې پیدا کوي د الله یره څنګه د الله یره په پټه باندې پیدا کوي په ښکاره پیدا کوي ولی اذ ان الصائم لا رقیب علیه الا ربه روژهدار چې روژه نیسي نو د یېرې د الله نه نیسي ولی د روژې نه ته څه خبر یې او زه دې څه خبر یم خو د الله د یېرې د وجې نه خوراک نه کوي ګناه هغه ته خو چا څوکیدار نه دی ودرولی څوکیدار خو ته چا نه یې ودرولی خو لا رقیب علیه الا ربه نو هر کله چې دی روژې والا دې فلسفې ته وکاته چې زه د الله د یېرې د وجې نه حرام نه کوم نو په غیر د روژې نه به په ده کې خشیت پیدا شي د الله یېره ورشي. الله اکبر. یو خو داسې ځواني چې هغه په روژه کې هم د الله نه نه یېرې لکه پولس ماما ټریپک والا ګاړو والا باندې ګرځي پوهېږې که نه هلکه ګاړی وړاندې که شپېلې پسې ووایي دا د څه لپاره ګرمه ګرمې جوړه کړي شاپر ډک کړي او کور ته یې ویسي په حرامو باندې ماته کړي دا روژه نه و دا غریب اسې بوجۍ له خوله تړلې وه دې اسې بوجۍ له څه کړې وه خولې وله تړلې وه. رب صائم ليس له من صوم الا العطش والجوع. نو خیال کوه دا د روژې مسائل دي اسې نه چې تام د بوجۍ خوله به یې تړلي پوهېږې که نه روژه یوازې دې ته نه وایي چې د نسوارو چونډۍ مږده روژه د یو عبادت نوم دی زړه له به دا فیصله راوړې چې زه څنګه په روژه کې د الله نه یېرېږم خوراک او څښاک او شرب او جما نه کوم دا ولې نه کوم د الله نه یېرېږم که نه ما خو څوک نیني دقه رنګې چې دا روژه ووتله په خپل زړه کې داسې فیصله وکړه چې یوازې د روژې حکم خو ماته الله نه و کړی نور یې م راته احکامات کړي وو نو هغه نور مې ولې نه منل. انه يعود الخشیة من ربه في السر والعلن په دې ټکي باندې پوه شو که پې پوه نه شي اچھا الله اکبر الله اکبر. ولما لصوم من جلیل الاثر في تهذیب النفس روژه چې دا د انسان په بدن کې یو غټ اثر هم کوي څنګه دا روژې الله وایي د دې لپاره ونیسئ چې تقوادار شئ ولې د انسان په بدن کې د دې څه اثر شته ته وایې دا به څه
حدیث کې ناراضي سمن صام رمضان ایمانا و احتسابا چا چې رمضان روزه ونیوله په ایمان باندې د ایمان د وجې نه نیسي د وجې نه په جاپان خو د څه د وجې نه نیسي چې هسې موږ پښتانه په موږ سره موږ پسې ټوکې کوي چې رمضان جاڼې او پټان جاڼې ٹھیک که نه ایمان د وجې نه ونیوله و احتسابا او د ثواب په نیت غفر له ما تقدم من ذنبه او ببخلی شي درته د هغه ګناهونو نه چې د دې رمضان نه مخکې کړي من صغائر ذنوب و کبائر اذا تاب منه قبل الصوم بل معلومه شوه یو مسله چې خیال کوه ګورې بعضې داسې ګناهونه دي چې هغه ګناه پتا کیږي نو ستا روژه الله نه قبلوي ستا روژه بعضې کبائر ګناهونه دي چې تی کې نو ګورې ستا روژه الله نه قبلوي هغه څه شی دی حرامه دې خوړلې ده حرامه دې څکلې ده حرامه دې اغوستې ده روژه دې ګوره اشنا خولې ته کورې دی یا ظلم دې کړی دی د الله په یو بنده باندې الله په بنده دې ظلم کړی د دې د وجې نه غیر مقلد عالم دی صاحب د حدایق په تفسیر د سورې اخلاص مقدمه کې لیکلي داود علیه السلام ته الله وحی کړی و یا داود قل للظلما داودا ظالم ته ویوا چې زمانه بخنه مغواړه او ما ته الله سره پورته کوه ولې ما په عرش باندې دا فیصلې لیکلې ده چې د ظالم سره به زه د احسان معامله نه کوم د مظلوم انتقام به ترې اخلمه ولو بعد حین اگر که څه زمانه پکې تېره شي نو ظالم ته ویما که روژه نیسي نو مخکې نه مظلوم نه معافي وغواړه او زما په ذهن کې غټ مظلومه هغه د اسلام او د ایمان مجاهدین دي چې اسلام د وجې نه او د قرآن او د دین د وجې نه په جیلونو کې پراته دي ښځې جاړي خویندې جاړي میندې جاړي یاران او دوستان استادان او شاګردان یې جاړي ظلم یې څه دی که څه ظلم پکې خو سر تې ووهه سر تې ووهه که ظلم یې نه نو بیا روژې ته ستا څه ضرورت دی خان صاحب به موی زه روژه نیسم سکل خو بیا نه نیسي کېدای شي کرونا پې لګېدلی الله اکبر ناجوړه دی درېیم د روژې تقوا الله وایي روژه ونیسه لعلکم تتقون الصوم نصف الصبر حدیث کې چې راځي روژه چې دا نیم صبر دی نیم صبر دی پتا کې نیم صبر راوړي اسلام باندې دې کلکې تاسو د دې وجه روژه کې خیال وکړئ کلوپر او ټامیمی دا روژه شروع شي جالي ټوپۍ پیدا کړي هیڅ کنه ماښام د مازدیګر او د ماسپښین منځله خو راځي تراول هم پکې کله راشي د کې و یو بل ټیک کنه ځان لارې ته سمه لار وښیي نو اچھا بھائیان روژه باندې انسان ته چې څه میلاویږي هغه په بل نه میلاویږي ځکه وایي تقوا پکې ده حدیث صحیح دی او حدیث قدسی دی قال الله تبارک وتعالی الله په خپله فرمایي الصوم لی کل عمل ابن آدم له هر یو عمل د ابن آدم چې د آدم د بچي هغه د ده دپاره دی الا الصوم فانه لی الله فرمایي دا روژه زما دپاره ده په دې مونځ کې تا ته پیدا ده څه پیدا ده ولې قید اعظم نه ویل چې this is a good exercise کله څه وایي راځئ مړه دا وجود به پیله ازاد شي په حج کې تا ته پیدا ده څنګه پیدا مکه به هم ویني مدینه به هم ویني او کله بعضې سړی لاړ شي ښځې له ګوتمه هم راوړي تا ته پکې پیدا نه شوه دلته وله تا ګوتمه اخیسته چې حج له نه وې تللی تا له خو سم بخیله جوړ شوی کوچي ورور پوهېږې که نه په جهاد کې تا ته پیدا ده ولې ټپس شی د چرګې د هګۍ د ټس نه هم ویرېږي خو چې جهاد شروع کړي بیا درته خلک قمندانه وایي
کله پکې پنیر وخوري کله پکې غنیمت هم میلاو شي دا یو روزه ده چې په دې کې تا ته پیدا نه وي ټوله ورځ به دې خوله ورانه نیولي او بیا چې د شلو نه واوړي بیا خو چې ته ګورې ته که خاندي هغه خوله غریب هسې کږه شي الا الصوم فانه لي الله په خپله فرمایلی اے د آدم بچیا هر عبادت ستا دپاره دی الا صوم لي مگر روزه زما دپاره ده وانا اجزي به زه بدله د روژې بدلم په خپله در کومه سبحان الله دا ټکی ډېر مزېدار دی ای د قرآن طالبانو او د الله د کور میلمنو تاسو به وینئ د الله میلمستوب انشاءالله هیږي که نه حدیث کې راځي ملایکو ته الله فرمایي په نیک عمل تاسو بدلې ورکوئ خو چې روژه راشي الله ملائکو ته وی رجسٹر مال راکا الله اکبر ز په خپل باندې د خپل شان مطابق د روزه دار له بدل ورکوم سبحان الله اے د جماعت اشاعت توحید و سنت مشرانو د مبارک شاه الله قبرونه د رحمتونو خزانه کا چې په روزه کې زمونږ کار قران دی د دې قران بدله به موږ له الله په خپل راکړي سبحان الله ایدو دزوا الله اکبر بل واورا لعلکم تتقون الله وی روزه مې فرض کړې ده په تاسو د دې لپاره چې تاسو تقوا په ځان کې راولئ تقوا به څنګه راځي انه یکسر حدت الشهوه دا د انسان شهوت مړ کیا ګولې اخرى هر قسمه مستی بلب کې راځي چې روزه دی ونیوله ماښام له به داسې ته ویل که زه چا په ډانګو والی یم هغه جایز شهوت دی ختم شوی پاتې لا ناجایزه پوهېږې که نه وي د دې د وجې نه د الله پیغمبر ځوانانو ته څه ویلي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج اوږد روایت دی په آخر کې څه وایي ومن لم يستطع فعليه بالصوم څوک چې د واده طاقت نه لري روزه دې نیسي فإن له وجا دا به د ده لپاره ایله برابر کړي روزه به دې برابر کړي وجا معنی به په خپل کې راشي رز الاسنتین یا دې روزې ته قرآن تقوا ویله پکار دا ده چې دا سبق هر مسلمان یاد کړي هر مسلمان له د دې یادول پکار ولې روزه هر مسلمان نیسي خود فلسفې نه نه خبر صرف په دې کې دی چې روزه کې خوله وتړم او بس سار نه ماښام پورې او ماښام چې په بازار کې څه به میزم چې هر څه مې کور ته راوړي ولې سترګې وږې شوي بې مړېږي نه د روزې فلسفې نه ځان خبر کا انه يعود الشفقه والرحمه روزه چې دا په انسان کې شفقت پیدا کوي مهرباني پیدا کوي دې روزه کې خیال وکړئ که نه دا کوم سړی چې ډېر سخت زړه والی نو هغه معشوق ته څه وایي راشه بچیه هو یخې اوبه وڅښه دا ولې په خپله تږی شوی او کله په خپله دا بعضې سخت خلک تخیل کوه ته ماسپښین کې به ماشومانو له شربت کړی هم دا وڅښئ د عوام کې دا مشهوره ده وایي چې په وړو دې وڅښې وایي ستا خېټې ته الله رسوي ستا خېټې ته نه رسوي خو شفقت چې دې وکړو الله په تا رحم وکړي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اسمان والا و په تاسو رحم وکړي دا غټ خویونه دي رحمت په سړی کې راشي مهربانه شي انسان تاسو خیال کوئ دا ګاونډی دي سخت ښځې هم سخت دی په ټول کال کې به یو ګاونډي د بل ګاونډي کا چې د ساګم ونه لېږي په دې روژه کې هر څوک سخې مهربانه شوي پوهېږې که نه یو کال نه بل ته رواني بل نه بل ته رواني دا د بوزره تاسو خیال کوئ که نه یو میاشت تقریبا تاسو سبق ویو خو دوه درې ماشومانو سبق شیینې چې تالې راوړي روژه کې به ویني شخ پوهېږې که سم د کرابین منډه کوم شاته دا لوښي باندې په داسې در روان دي پوهېږې که هغه د مومند د یو ملک په شاته بیا ورته جاړې چې خدایه زه اوس کم یو وخورم بل لعلکم تتقون دا ګنټه به ټیمه شوې که ټیم پوره دی
اوکتو لعلکم تتقون لعلکم تتقون دیر بارشتاز کی تقوی راشی ان فیه المساوات بین الاغنیاء والفقراء تقوی دیتا ہوئی چې د غریب او د مالدار یو شان ته خیال وساته غریب روجا د یو عبادت دی چې د غریب او مالدار کې دواړه یو شان ته دي دواړه حج لاړ شه خو مالدار ځان ته الته نږدې مکانونه نیولي پیږي کنه او بل څه بل عبادت کوه مالدارا زمنګ بر وطنونو کې جمعات کې چې په امام په شاته ودرې پړسېدل اجازه نماز ځان ته خور کړي پړسېدل اجازه نماز پیږي دا یو روزه ده چې تا هم د خلک ګڼډلي او مالدار هم ګڼډلي الله پاک پکې مساوات راولي په دې کې موږ او تاسو ته دا ښیي چې اے بندا یو شان تشبل روزه د تقوا میاشت ده تقوا یې څه ده تعوید الامه النظام فی المعیشت النظام فی المعیشت دا الله خپل بندگانو ته ښیي چې ژوند تیرې نو په داسې طریقې تیر کا چې کله ځان وږی کوا کله ځان مړاوه چې وږی کېدې نو د بل وږي احساس به رسئ او چې مړې دې نو د الله شکر به ادا کې کامله بندګي د الله به وکړي او یو بل انه یبني المواد راسبت پل بدن روزه کې ستاد بدنم پیدا مراغي غټ ډاکټر هم تیر شوی واځي مفسر نه دی دا مفسر چې دا د دنیا په سطح باندې په ټوله دنیا کې سرچنګ شوی دا لوی ډاکټر دی دا وایي په روزه کې یو پیدا انسان ته دا رسیږي چې د انسان په بدن کې یو رګ دی او هغه د خوراک د وجې نه پړسیږي هغه رګ مس شي پای کې وازګه پیدا شي دا رګ او دا رګ د مزغو نه واخله د پښې د ګیټۍ پورې تللی نو د دې د وجې نه د انسان په بدن کې قسمه قسم مرضونه بیا راځي او چې تا کله دا یو میاشت روژه ونیوله دا رګ چې بیا خپل عادي حال نه راځي سبحانه ما اعظم شانه زمونږ الله څومره مهربانه ذات دی الله دې ما او تاسو له د قرآن او د رمضان داسې توفیق راکړي چې هغه زمونږ دپاره سبب د رضای الهي وګرځي نو خیال کوئ تاسو کلیوال په دې مه خفه کېږئ که یو 2 منټه جمع لیټ کېده دا خو زمونږ ستاسو ټول عمر عبادت دی کله به 2 منټه مخکې کله به